الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد للحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. الحمدلله اوس پورې مبادیات تاسو ته بیان شو. څلور میاشتې موږ سبق وایو او الحمدلله په دې کې موږ ټول مبادیات بیان کړو. الحمدلله ډېر سبانه تاسو پوه شئ. بل اوس موږ تربیتي مجلس هم کړی او ماشاءالله عوامو خوښ کړو. یو خبر باقي دا راغلی و چې موږ ته مایک لګېدلی و ډبل، نو هغه کوم ملګري به چې خاموش وو هغوی به چې خپلې خبرې کولې مشوره به یې کوله هغه پکې راغلی و. خو زه انشاءالله را روان وخت کې به داسې یو مجلس کوو. پرون مشر مفتي صاحب محترم ته مې ویل چې تاسو به ناست یاست، ستاسو نګرانۍ کې به یو مجلس کوو، نو ان قریب یو مجلس به برابرو. تاسو ملګري تیاری کوئ د خیر هغې دپاره. الحمدلله اوس په سوشل میډیا باندې ډېر ملګري رابطه کوي. بربل دی او داسې وردک صاحب په نوم باندې یو ملحد دی. خو انشاءالله زموږ به ترتیب یو وارې موږ شروع کړو. هغوی ته موږ د هغوی د پاکستان نه د ټیک ټاک دا ترتیب نه برابرېږي. اوس ما ملحدینو ته ویل تاسو راځئ وټساپ د لارې موږ پوهېږو، وټساپ د لارې موږ سره بحث وکړئ. خو هغوی په ټیک ټاک باندې لایف راځو. ما بالکل راځو انشاءالله. لږ موږ دا ترتیب برابرو، چې زموږ دا ترتیب برابر شي انشاءالله بیا به هره ورځ مجلس به کوو. الحمدلله تاسو ټول به پکې شرکت کوئ. جوړ زموږ د آی ډي برابره شي نو دوی سره به په هره موضوع چې عیسایان وي، یهودیان وي، هندوان وي، قادیانیان وي، چې هر یو موضوع تعین کوي انشاءالله. موږ هغې دپاره تیار یو. دا دونه خواري او محنتونه چې موږ وکړو. موږ اوس راځو خپل سبق ته. مولوي صاحبانو موږ به اوس د ملحدینو د اعتراضاتو جوابات الحمدلله شروع کوو. د ملحدینو موږ ویلي اعتراضات په څو قسمه دي مولوي صاحبانو؟ په 6 قسمه اعتراضات کېږي مولوي صاحبانو. نو دغه شانته کې د هر یو اعتراض لکه پرون د یو اعتراض دوی راولېږلو، ما 19 منټه جواب کړی دی چې دوی وایي چې ښځې اسلام ښځې ته حق نه دی ورکړی، ولې میراث کې ورته نیم حق ورکړی. نو دا د کومې فلسفې په بنیاد دوی دا اعتراض کوي؟ تاسو نه تپوس کوم. دا د مساواتو نه که نه مولوي صاحبانو؟ ګوره د مساوات دي چې باید د ښځې او د سړي مساوات دی، برابر وي. د هغې په بنیاد ما تاسو ته ویلې، ما کلیپ کې دا وضاحت هم کړی دی. تاسو باندې چې هر سوال راځي دا به څه کېږي؟ د هغې د وروسته به یو فلسفه وي. هغه فلسفه چې دوی وپېژندل هغه جواب یې بیا ډېر تا ته اسانه وي. نو هغې موږ الحمدلله هغې مکمل. نو دغه شانته کې اوس راځو موږ ملحدین اعتراضات چې کوي. نو د ملحدینو د ټولو نه ښه اعتراض دا دی چې نعوذ بالله چې دا کائنات خو زه الله پیدا کړو، نو الله چا پیدا کړو؟ یا الله تعالی په نظر ولې نه راځي؟ یا د الله تعالی د ذات په باره کې؟ نو دا هغه د څه لکه دی یو سوال را لېږلی و، ما نن جواب کړی دی 8 منټه. دی دا اعتراض کړی و ملګرو که اورېدلی ګروپ ته مې را لېږلی دی چې تاسو ویو چې ان الله علی کل شیء قدیر، الله تعالی په هر څه قادر دی. نو نعوذ بالله الله تعالی یو داسې ونه پیدا کولی شي، یو داسې کاڼی پیدا کولی شي، یو داسې غر پیدا کولی شي چې خپل یې بنا نه کړي. یا الله تعالی د ذات په شانته کې یو بل خدای پیدا کولی شي. موږ ورته وګوره دا ستاسو څه شی دی؟ دا غیر معقول سوالات تاسو کوئ. د قدیر نه څه مراد دی؟ اول خو موږ نه پوهېږو، موږ مسلمانان یو، موږ نه خو ته واوره که نه چې د قدیر نه څه مراد دی، چې الله تعالی په څه قادر دی. د الله تعالی د قدرت تعلق دا د ممکناتو سره دی، د محالاتو سره او د مستحیلاتو سره نه دی. مولوي صاحبانو په ممکناتو باندې دا یو قاعده ده، دا ولیکئ ځان سره ټول، دا داسې ولیکئ، داسې ځان سره یاده کړئ لکه سورت فاتحه. دا ستاسو د ټولو دپاره ضروري ده. دا به تا باندې دا سوال راځي، ته به ورته دقه قاعده وي، په دې کې دوی ته جواب پروت دی. ما په 1 منټه کلیپ وکړو خو دې کې دغه جواب دوی ته پروت دی. په ممکناتو باندې قادر کېدل دا صفت کمال دی مولوي صاحبانو. څه شی؟ او د ممکناتو نه چې عجز کېدل دا نقص دی، دا نقصان دی کوم نه چې الله تعالی پاک دی. او د محالاتو سره د محالاتو نه پاکېدل دا صفت کمال دی. اوس دا محال خبره ده چې الله تعالی دی او داسې څیز پیدا کړي چې هغه دی به څه وي؟ هغې بیا هغه په ختمولو ناممکن وي. لکه د دې مثال موږ دنیا کې ورکوو. ته چې یو ساینسدان ته ووایې چې یاره ته داسې یو څیز ایجاد کولی شي چې بیا د هغه په ختمولو باندې ته قادر نه یې، به تا ته څه وایي؟ کوم څیز چې زه ایجاد کړم زما په شان کېدی نه شي، زه د هغه پیدا کوونکی یم. نو چې یو مخلوق یو څیز ایجاد کړي هغه په شان کېدی نه شي، نو خالق چې ته پیدا کړی نو ته څنګه؟ بل د الله چې دا څه پیدا کوي دا به ممکن وي که دا به څه وي؟ دا به څه وي؟ دا به واجب ګرځېږي که ممکن به وي؟ تاسو نه تپوس کوم. نو چې ممکن شو نو خبره دې ختمه شوه. نو هغه کې بیا هغه صفت د خالقیت د کوم ځای نه راغی مولوي صاحبانو؟ نو د مولوي صاحبانو په ممکناتو باندې قادر کېدل دا صفت کمال دی، پوره شو که نه؟ او د ممکناتو نه عاجز کېدل دا څه شی دی؟ دا نقصان دی کوم نه چې الله پاک دی. او د محالاتو نه پاکېدل دا صفت کمال دی. دا ورسره ولیکئ.
د محالاتونه په ممکناتو باندې قادر کېدل دا صفت کمال دی. د ممکناتو نه عاجز کېدل دا نقص دی کوم نه چې الله تعالی پاک دی. دا ستاسو لپاره دا یو اهمه قاعده ده. ودې لیکل څه دی ولیکل او د ممکناتو نه عاجز کېدل دا نقص دی کوم نه چې الله پاک دی. بل د محالاتو نه پاکېدل دا صفت کمال دی او په محالاتو باندې عاجز په محالاتو باندې قادر کېدل دا نقص دی کوم نه چې الله پاک دی. چې نعوذ بالله الله دا چې ذات په شان مخلوق پیدا کړي چې پیدا غنه شي 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 دا خو نقص دی کوم نه چې څه دی الله تعالی پاک دی. مولا جبار نو هغه باندې او من تکلیف ما کړی هغه ته وره هغه ما د ټول تفصیل کړی دی اوم لیکلو کنه کمزې کې پاتې به مرګري او بل نو لیکي موږ سبق مخ کې بوزو. نو مولا جبار دا په ملحدین به تاسو نه اعتراض کوي نو تاسو به داغه جوابات داغه په چبه کې هغه لور کوي. ښه مولا جبار اوس کتاب عبارت شروع کو هر څه په کتاب کې موجود دي او طيب مولا جبار عبارت د خیر نو شروع کا لیکل برابر شو مرګرو زه بسم الله الرحمن الرحیم برسه نه د ملحدینو اعتراضات او جوابات. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملحدینو اعتراضات او جوابات د دې فائدہ چې د ملحدینو اعتراضات څنګه دي او د دې په جوابات به کوم انداز سره ورکول شي دا غي نرستو فلسفه پیژندل ضروری ده او ملحدینو ته جواب چې ورکوي هغه به جواب ورکوي نو د شریعت په اصولو کې بدوي ته موږ جوابات ورکوم. زبانو موږ سره الحمدلله موږ چې الحمدلله زدا کوم چې شروع کوم اول د سره شروع کوم د قران آیات او موفي انفسکم فلا تبصرون ابل ما برمل سره مې بحث کوم کوم ځای راغلی ته دنیا ته الله موجود پرې په ما ته خپل ځان ثابتو سبب ځان دی په دنیا کې وجود ثابتو مو ته هم ثابته سل کلمه کې تم نه یو زم نو مت چرته یو ز چرته ما اول خو دې جن خبره شروع کوي ابتدا دې جن شروع کړو دا به موږ څه کو نو مولوی جوانو موږ به د شریعت د اصول نه د جوابات ورکو. مولوی جوانو اعتراض نمبر دا راځي اول نمبر اعتراض د هر څه چې الله پیدا کړی نعوذ بالله الله چا پیدا کړی دی یعنی د هر یو څه د لپاره علت وي د الله د لپاره علت سره نن به موږ وایو مولوی جوانو دا د علت او د معلول د تصور ولی راځتلې دی راستو دا د مجبورې نه راځتلې دی د درو سره روان دي یا به دا ټول به ممکنات وي سبب یو په بل باندې سوي علت یو په بل لپاره علت یو چې سلسله برور یو تسلسل دور بر روان وي یا په ټول واجب الوجود وي دا نه ممکن ده چې سوي ټول د واجبات شي یا په بعضي سوي ممکنات او بعضي بسوي واجبات نو د مجبورې نه ورته داسې د علت او د معلول دا به ولي کوي ځان سره دا سوال به کوي چې دا د علت او د معلول د تصور دا ولي راځي به دا د مجبورې نه راځي چې د درې صورتونه جوړيږي سو درې صورتونه چې کتاب کې را روان دي مولوی صاحبانو نو موږ دا وایو جواب ورته دا شوی دی په احادیثو کې د دې جواب شوی دی شیطان به دا راشي من خلق کذا و کذا دا چا پیدا کړی او دا چا پیدا کړی دا ځمکه چا پیدا کړی او دا نور چا پیدا کړی به بدل سوالو کې چې من خلق ربک رب ستا چا پیدا کړی نو نبی علیہ السلام څه فرمایي فلیستعذ بالله تبدا الله نه بنا او وړي د بس شي لري شي حدیث مبارک مو او جواب هم شروع کړي ځنه عبارت صاحب ټول شروع کړي جواب د دې جواب په حدیث مبارک کې بیان شوی دی چې شیطان انسان تراشي او ورته وایي چې د هر څه الله تعالی پیدا کړی دی نو الله تعالی چا پیدا کړی دی نو انسان ته پکار چې اعوذ بالله وایي او د شیطان نه پناه وغواړي. حدیث حدثنا خو بسو شیطان بتا د ځل کې راته اوس انسانان نه شیطانان جوړ شوی دی او څه کوي د اسلام نه خلک اړوي د اسلام نه خلک اړوي او دا په مختلفو شکلونو کې زمونږ په مخه ته موجود دي. مولوی صاحب خپل د ژوند د مقصد نه دی خبر تاسو کوم ملحد نستار سترګو څه مقصد دی ستاسو د لاس څه مقصد دی ستاسو د جبه څه مقصد دی د دې مقصد معلوم دی د ټول کل مقصد نه دی معلومه چې په خبره ده مولوی صاحب عقل نه سوچ نه کوي چې زه نو مچر تر عالم زما پلار نو دا کائنات نو بیگ بینګ وشو دی وی په بیگ بینګ تاسو نه پوهیږئ موږ الحمدلله ته په بیگ بینګ موږ راشه چې موږ ته چلو خو مولوی صاحب حدیث مبارک په موجود دی حدیث وبي قال حدثنا رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن بكير عن ابن شهاب قال اخبرني عروه قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا حتى من خلق ربك فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي رواه البخاري. ترجمه میں شامل حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان انسان تراشي او ورته وایي چې پلانې سیس چا پیدا کړی دی او پلان کې سیس چا پیدا کړی دی تر دې پورې چې په اخر کې تاسو کوي چې الله تعالی چا پیدا کړی دی چې کله خبره ترې دې ځای تر ورسېږي نو الله نه پناه وغواړي د شیطان نه جدا شي الله تعالی اولم دی اخرم دی مولوی صاحبانو موږ وایو چې اصول د شریعت نه به جواب ورکړو الحمدلله موږ له څه وکړو
حدیث هم دې باره کې ذکر کو چې دا هغه وخت موږ د الله محبوب ویلو چې دا چې خلک به راځي تاسو ته به چې دا چا پیدا کړی نعوذ بالله الله چا پیدا کړی لکه چې ټاکن چې وایي چې ټیک ده چې کائنات خو الله پیدا کړی نو الله چا پیدا کړی دی مولوي صاحبانو او یا داسې دا نور اویس اقبال او دا چې څونه ملحدین دي والاول والآخر سورة والظاهر حدید آیات نمبر 3 دی مولوي صاحبانو سورة حدید آیات نمبر 3 هغه دې ټول نه اول او هغه دې ټول نه اخر او هغه ظاهر او هغه باطن او هغه هر څه پیژني امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړي اللهم انت الاول فليس قبلك شيء مخکې شابه زرزم وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اے الله تعالی او ستانه مخکې څوک نشته او ته اخر څوک نشته چې ګوره تاسو سوالو کې چې الله نه خاص دي نو دا آیات ورته استدلال کې ویل شي دا عبارت روایت ورته څه کول استدلال کې ویل شي الله نه خاص دي اسم نشته تشمار شروع کا سوګه عدد شمار اخو صفر راځي نو چې صفر راغوا نشته نو د الله نه بخواس نشته اسم نشته مونږ زبانو او ته ظاهري ستانه بر څوک نشته او ته باطني ستانه بعد څوک نشته وجود د باری تعالی ثبوت مولوي زبانو اوس بس نه د معقولات په سلسله کې به بده باندې بلک بحث کوو مولوي زبانو الله تعالی واجب الوجود اسلامي فلسفه او متکلمین د الله تعالی د وجود ثبوت لپاره ډېر دلایل او براهین پیش کړي دي کوم چې د فلسفه او علم الکلام په کتابونو کې موجود دي د کوم موجود سیز موجودواله په عقلي تور سره به یا واجب الوجود وي او یا ممکن الوجود وي د دې دوه صورتونو نشته وجود به قسمه ده یا بسوي واجب الوجود او یا ممکن الوجود ممکن الوجود دي ته چې دا وجود ضروري او غیر ضروري وجود سوي ضروري نه وي لکه باران دی کوي او کنه وي وجود ضروري نه دی مولوي صاحب واجب الوجود سره چې دا وجود ذاتي وي او ضروري وي هغه باندې عدم سوي غیر متصور وي مولوي صاحب لہذا تمام موجودات ممکن الوجود هم نه دي ځکه ممکن الوجود معلول وي او د معلول لپاره علت پکار وي کټول علتونه ممکن الوجود شي او ټول د بل علت محتاج شي نو بیا به همیشه لپاره کوم موجود متحقق بیا به یو وجود متحقق نشي چې ته واجب الوجود دا تصور ته مې نو بس دی پتا تل قابل تاسو ویل کنه چې لکه دا ما سره نه مني سبق نو ته ورته چې دا د مې نوې څو ټول به ممکنات شي کنه یو په بل موقوف یو بل په بل یو بل په بل یو خصبه دي جوړ کړي نه به مالک معلومه نه به خالق معلومه نه به مخلوق معلومه مولوي صاحب دا چې دا کنه دا پوهیږي کنه پوهیږي مولوي صاحب شابه سمخ کزه یا دویم تعبیر سره یو علت د لپاره بل علت وي او د بل د لپاره بل علت وي او د بل لپاره بل علت وي داسې بدور او تسلسل راځي چې هغه محال دی نو یو داسې علت موجود کېدل پکار دي چې هغه لپاره معلوم نه وي بلکې هغه واجب الوجود دی کوم چې زمو خالق کائنات او زمو معلوم کېږي شابه سین ګوره دا دلیل آسان عوام فهم دی مولوي صاحب کوم چې په یو څو مقدماتو باندې دا مشتمل دی دا دلیل په یو څو مقدماتو باندې موږ مشتمل دی وای شابه لیکن دا دلیل د منطق او فلسفه په اصطلاح باندې مشتمل دی کوم مقدماتو چې دا دلیل مرتب شوی دی د هغه اصطلاحات په پیژندل او د هغه وضاحت ضروری دی یو امکان او وجوب دی مولوي صاحب فلسفه چې عقلي تور د موجود تقسیم واجب الوجود او ممکن الوجود ته کړی دی د واجب الوجود مطلب دی یعنی داسې موجود کوم چې د خود به خود موجود وي او د بل محتاج نه وي نو هغه د واجب الوجود وایي او هغه ازلي او ابدي وي نو د یو سیز معدوم کېدل او په کومه زمانہ کې ختمېدل د دې خبرې دلیل دی چې د هغه وجود خود به خود نه دی لکه ممکناتو سيو ممکنات نو پیدا شو بیا په نه یو زمون وجود ضروری نه دی مولوي صاحب بلکې هغه په خپل وجود کې بل چاته محتاج دی کوم چې د دې وجود لپاره شرط دی ممکن الوجود همیشه په خپل وجود کې د مول محتاج وي دا د تقسیم فرض عقلی په بنیاد د عقل په بنیاد موږ دا فرض کړی دی مولوي صاحب دا د یو داسې وجود نه کوي کوم چې ممکن الوجود به ضرورت وي لیکن دا په دې خبره دلالت نه کوي چې خارجي موجودات ممکن الوجود دي یا واجب الوجود وي یا په نور الفاظ سره قضیه صادقه کېدل په درې صورتونو کې تصور کیږي شابه درې صورتونه کم دي چې موږ وایو چې دا د واجب الوجود یا د علت او د معلول دا تصور تر راوتلې دی هغه د دې ځینه راوتلې اول دا چې هر یو سیز واجب الوجود تصور کړی شي دویم دا چې هر یو ممکن الوجود تصور کړی شي دریم نمبر چې بعض موجودات ممکن الوجود او بعض واجب الوجود تصور کړی شي اول او دریم صورت په بنیاد سره د واجب الوجود موندل کېدای شي لیکن فرضیه تحقیق کول پکار دي چې دا ممکن کېدای شي چې ټول موجودات ممکن الوجود وي نو دا څه کېدل غیر ممکن دي نو دا فرضیه باطل ده د دې په ذریعه واجب الوجود په قطعي په تور د قطعي ثابت کوي هغه چې د وحدت او بقیه صفاتو د ثبوت لپاره د نور دلایل ضرورت دی مولوي صاحب
او دا فرضیه چې تمام موجودات ممکن الوجود دي د دې د باطل کول لپاره برهان شاملول پکار دي چې دا خبره محال ده چې ټول موجودات دي ممکن الوجود وي منصبانو لیکن چونکې دا مقدمه ظاهره نه ده د دې لپاره د علت او معلول قاعده جاری کړې ده چې د هر ممکن الوجود لپاره علت ضرورت وي او د علتونو تسلسل محال دی نو لهدا په دې صورت کې د علتونو تسلسل به یو داسې موجود باندې ختميږي کوم چې بل علت ته محتاج نه وي یعنی هغه واجب الوجود به کوم چې الله تعالی د علت او معلول هو کوم موجود د بل موجود ته محتاج وي او د دې وجود په هغه اول موجود باندې مختصر منحصر وي د فلسفي په اصطلاح کې محتاج موجود ته معلول وایي او دویم ته علت وایي لیکن د علت لپاره دا ممکنه ده چې هغه د مطلق محتاج نه وي کله چې موږ مطلق محتاج نه وي مولوی صاحبانو کله چې موږ د مولوی صاحبانو علت او معلول دا وضاحت مولوی صاحبانو د فلسفي په اصطلاح کې محتاج ته سوی معلول وای کنه سشه محتاج تسویل کیږي معلول مولوی صاحبانو او چا چې دا وجود تر اوسته دي ته علت وای اوس الله تعالی هو د تمام کائنات د پاره څه دی علت دی خدای الله د پاره علت نشي کېدلې مولوی صاحبانو کته د الله د پاره ملت ګوري نو به بد هغه بل د پاره ملت ګوري کنه بیا به دا غبل د پاره ملت ګوري بیا به دا غبل د پاره نو دا بس غیر متناهي روان به هم د اندازې پورې روان وي څنګه د واجب الوجود تصور به ختم شي مولوی صاحبانو کله چې موږ د علت او د معلول د تعریف سره آشنا شو نو د مقدمه وضاحت ضروری دی هر ممکن الوجود ته د علت ضرورت وي ځکه د ممکن الوجود وجود په خپل نه دی لہذا دا خبره متحقق شو چې دا د بل موجود محتاج دی او دا قضیه بدیهی ده خبره د مولوی صاحبانو چې هر محمول لکم چې د موضوع لپاره انتخاب شوی وي یا به خود به خود بالذات ثابت وي یا د بل چا په وجه بالغیر به ثابت وي یا به بالذات ثابت وي یا به بالغیر ثابت وي مولوی صاحبانو د مثال په تور یو سیس په خپل یا روحانه دی یا د بل د وجه لکه د سپوږمۍ ده یا زمونږ د ازمکه ده دغه خپل رڼا نشته خود ته رڼا چا ور کړی ده د نور رڼا ور کړی ده نور رڼا منګه حاصلو مولوی صاحبانو یو سیس به یا په خپل باندې روښانه وي یا به د بل په وجه روښانه وي کوم سیس نه په خپل او نه د بل چا له وجه نه روښانه وي هغه سیس به محال لکه دا به محال وي چې په دې دنیا کې د رڼا د نور نه وي د کې د ژوند پیدا شي دا خبره څه ده دا محال د مولوی صاحبانو بس دا یوه موضوع چې نور ختم شو سبا شي کائنات به د دنیا به ختميږي ځکه خود وای کنه چې سلور نیمه ربکاله انرژي پاتې د پلمر کې سو سلور نیمه ربکاله موږ ته د انرژي راکې سلور نیمه ربکاله به نور په د خپل بلیک هول کې برنوځي بس دا به ختم شي دنیا به مر سره ختميږي بس دا یوه موضوع د لپاره وجود ثابت وي یا به دا واجب ذات وي او یا به بالغیر وي لہذا هر ممکن وجود خود به خود صفت سره نشي متصف کېدلی هغه به حتما د بل څه د فیض نه به مستفیض شوی وي او هغه مسلم حقیقت دی کوم چې مخکې بیان کړو چې د هر ممکن وجود لپاره د علت ضرورت وي لیکن بعض خلکو دا ګمان وکړو چې هر موجود به د علت محتاج وي نو ځکه ملحدین اعتراض کوي چې د خدای لپاره ګوره دی وی کنه چې د هر علت سوي بل ته محتاج وي کنه نو دوی چې ټول علتونه به سوي محتاج به نه واجب الوجود چاته احتیاج نه لري د علتونو تسلسل دا محال دی مولوی صاحبانو په دې مقدمه کې د آخري برهان استعمال شوی دی د علتونو یو سلسله ده کوم چې په داسې معلول باندې تمام کېږي کوم چې د بل علت ته محتاج نه وي ځکه دا خو عام قاعده ده چې د علتونو تسلسل محال دی چې کله د واجب الوجود وجود ثابت شو نو د علتونو تسلسل اوس محال شو د مثال ته په تور د کائنات لپاره الف علت دی کائنات لپاره تاسو دا الف علت وګڼلو مولوی صاحبانو نو سوال پیدا کیږي دا ده ګوره د مثال په تور د کائنات لپاره الف علت ده نو سوال پیدا کیږي چې د الف لپاره به علت څه ده نو بیا باشوا بیا سوال پیدا کیږي چې د با لپاره علت څه ده نو تاسو لا تر اخره پوریا ته ورسېدي نو تاسو به خامخا دا خبره منئ چې کوم علت څه اولا موجود دی مولوی صاحبانو بذات خود به خود موجود دی چې د کائنات لپاره دا خبره متحقق ده چې علت اولا د الله تعالی دی مولوی صاحبانو مخکې هر موجود سیز دو حالونه خارج نه لري یا د هغې دپاره وجود ضروري دی یعنی خود به خود به موجود وي کوم ته په اصطلاح کې واجب الوجود وایي یا به د هغې دپاره د وجود ضرورت نه وي بلکې هغه به د بل موجود د برکت عالم موجود ته راغلی وي نو دې ته په اصطلاح کې ممکن الوجود وایي جواب مولوی صاحبانو موږ ته چې د کوم اسباب په ذریعه د خدای تعالی د توحید ذاتي یقین کېږي هغه دا چې عالم کثیر دا عالم چې دی څونه څه دی موږ چې د مولدین سره بحث شروع کوو ځان نه شروع کوو روانه وي چرته بوزو دا ټول عالم چې دا کثیر الاجزاء منګه دا په منزله د جسم واحد اخره کې ګرځي مولوی صاحبانو نو دې لپاره علت څه شو الله تعالی شو
هغه چې عالم کثیر الاجزاء او کثیر الافراد دی لیکن دا ټول چې ټول چې راجمع راجمع کړي کې خو یو جنس لکه موږ ټول و عرب انسانان د دنیا کې ژوند کوو کنه خدا موږ ټول یو جسم روان کړی کنه چې کم کور ده بل چې ته فضا ته والوزي نو ته بس کې د سمندرونو د غرونو د انسانانو د ټولو مخلوقاتو سره چې دی کې لکه نم زیات اجناس موجود دي دا ټول په منزله د یو جسم شو کنه به دا ټول زمونږ کم چې کهکشا کې موږ مصیبت دي ته ملکی وي وای شي دا ټول ملکی وي دا یو جسم وګرځیدو د نورو دغه په بالا کې د نورو کهکشاګانو دا ټول کهکشاګانې راجمع کا دا بس شي دا به یو جسم وګرځيږي به سره د اسمانونو د وزمکو سره د جنتونو راجمع کا د جهنمونو دا به یو جسم وګرځيږي د لپاره به علت شي شو الله تعالی نو موږ ځکه وایو چې عالم چې دا کثیر الاجزاء کثیر الاجزاء او کثیر الافراد مول زبانو لیکن دا ټول چې راجمع کړل شي هغه یو کل او مجموعه ده ټول پر ځای یو بل سره وابستري صرف هغه یو دا چلول شي کوم چې ټول پیدا کونکي دي دا داسې کارخانه موجود دي خدایان نشي کېدلی نشي واحد الا التام تعامل یو وي کچې ته دوشي نو په ټولو کې به توازن نه وي برقرار قران کریم کې د دې وضاحت کړی دی الله تعالی څه فرمایي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا ابلو تاسو مرګور ویل کنه چیرې کې دیشي چې دوی څوک توا فوکو کې دیشي دوی روغو کې نو دا روغ د الله په شان څوک کې دل نشي دا چې روغ یو خدای ځان په شان غړي کنه مولوی زبانو نو د الله په شان لیسه کې مثلی شي او د الله په شان څوک کې دل نشي بل ادریس کاندلوی رحمت الله علیه د سته جوابات کړی دا موږ ذکر کړی په خپل ځکه به ذکر کوو موږ دا وایو چې ته وایې چې کې د خدایان ډیر شي ولې یو خدای د کائنات لپاره کافی نه دی تاسو نه تاسو کوم د یو وطن دوه وزیر اعظمان چلی دی شي دوه آرمي چیفان چلی دی شي په یو کور کې دوه مشران چلی دی شي په یو مرکز کې دوه مشران چلی دی شي هیڅ کله نشي نو په کائنات کې بسنګ د یو زید بده باندې موږ مثالونه ذکر کړی د یو زید په ژوند باندې په کائنات کې فضا سه فساد راتلی یو خدای به ویل چې زه د ژوند ورکوم بل خدای به ویل دا وښنم نو چا به کهکشا دی خو له کول چا به دی خو دا د کائنات توازن د یو خدای په وجود باندې کوي کوي مول سبارو دا یو پهلنې اعتراض شو دوی به درازه بلو چې مرګرو دا کړو چې یو کو بس کو ورته دا موږ زر زر دا ختم کو چې بل موضوع د انکار حدیث موضوع شروع کو قادیانه شروع کو زبست واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین